ډیرو محترم مسلمانانو، نن داسې یو بهترین او طاقتوره اسم اعظم درته ښایم ان شاء الله چې په دې اسم اعظم کې الله تعالی کم طاقت دلی دی، په دې اسم اعظم کې الله جل شانه کم قبولیت دلی دی محترمو. نو هغه تاسو د 15 منټو سجده صرف وکئ محترمو، او دا وظیفه پکې وکئ، 15 منټه سجده وکئ، او دا یا حی یا قیوم د دې ورد پکې وکئ، پوره طریقه را سره وره ان شاء الله چې ستاسو کم حاجات وي نه پوره کیږي، هغه به الله جل شانه په دې یو سجدې سره پوره کوي. خدا یو بل عظیم شانه سجده ده محترمو. تاسو د مانځه سجدې به ډېرې لګولې وي، لیکن دې سجدې باندې ټوټل 15 منټه نه لګي، 15 منټه هم ډېر دی محترمو. خو ستاسو دپاره به انشاءالله ستاسو د حاجاتو دپاره، ستاسو د مشکلاتو دپاره به الله جل شانه یو زبردست نظام وګرځوي، یو زبردست حاجت به دې الله تعالی پوره کړي، یو نه بلکې څو حاجتونه به دې الله جل شانه ډېر زر پوره کړي. نو دا وظیفه را سره پوره وره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو محترم او قابل قدر مسلمانانو ورونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی د هغې ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. الله یې دغه مسافر له دنیا او د آخرت ټولې خوشحالۍ ورکړي. الله یې دغه مسافر ته په خیر او عافیت سره خپلو کورونو ته، خپلو بیبیانو له، خپلو اهل و عیال له راوستلی کړي. هر کور کې مسافر وي، مسافرو ته ډېرې دعاګانې کوي، ځکه مسافرو د وجې نه زموږ کورونه چلیږي، مسافرو د وجې نه زموږ ملک پاکستان هغه په ترقۍ باندې به انشاءالله الله بوځي. د دې د وجې نه انشاءالله الله تعالی د مسافرو له خوشحالۍ ورکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو معززو محترم او قابل قدر مسلمانانو ورونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دي محترمو، نن زموږ یو بهترینه وظیفه ده، او وظیفه د یا حی یا قیوم ده. د یا حی یا قیوم محترمو دا اسم اعظم دی، او یو سجده کې د دې اسم اعظم وظیفه تاسو وکئ. دا ډېره خاص وظیفه ده او صرف 15 منټه ده، چې کم حاجت د فارغ کوئ هغه حاجت به د الله جل شانه پوره کوي. ځکه د دې اسم اعظم هغه ورد چې دی رسول الله مبارک صلی الله علیه و وسلم په خپله کړی دی. شعر خدا حضرت علی رضی الله تعالی عنه روایت دی چې په جنگ بدر کې کله دوی د یو بل سره، یعنی یو سیټ ته اسلام بل سیټ ته نور، دوی د یو بل سره ونښتل. نو زه نبي پاک صلی الله علیه وسلم خواله رالم چې وګورم چې رسول الله مبارک په کم حال کې دی. نو علی رضی الله تعالی فرمایي چې رسول الله مبارک خپل سر مبارک په سجده کې ږدلی دی، او یا حی یا قیوم دا د دې ورد کوي او په سجده کې سر پروت دی. زه بیا لاړم، بیا مشغول شوم په قتال کې، یعنی په جنگ کې شریک شوم، چې بیا رالم بیا رسول الله مبارک خپل سر مبارک دلی دی په سجده، او دقه الفاظ دهراوي. او چې کله بیا ویلاړم بیا رالم، نو 3 ځله وي زه رالم، او 3 وارې رسول الله مبارک خپل سر مبارک په سجده کې ږدلی دی، او یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم دا وظیفه او دا ورد کوي، او سر په سجده باندې پروت دی. نو محترمو چې زمونږ د دوانو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمل کړی وي، او په دې عمل باندې الله تعالی دوی ته فتح نصیب کړی ده محترمو. نو زمونږ حاجات دومره واړه واړه دي. ګوره یو سیټ ته د زندګۍ او د خاتمې سوال دی، یعنی دا یو غټ حاجت دی، یو غټه دغه دی د مسلمانانو دپاره فتح ده. بل سیټ ته زمونږ واړه واړه کوچني کوچني حاجتونه دي، یا د رشتې دي، یا د قرضونو دي، یا د مشکلاتو دي، یا د نورو څیزونو دي. نو دا د دې په مقابله کې هیڅ هم حیثیت نه لري. یو سیټ ته زندگی، بل سیټ ته دا واړه حاجتونه. نو لہذا کم انسان چې وایي چې الله تعالی زما حاجت پوره کړي، نو هغه د دې وظیفې خاص ورد وکړي. طریقه محترم مسلمانانو دا ده چې ښه ښکلی اودس چارهدام وکړه، مسواک استعمال کړه، خوشبو ولګوه په کپړو باندې کوي، او د کوټې په یو ګوټ کې، یو کونج کې، یا د جومات په یو ګوټ کې کښېنه چې هر وخت وي. دا به کې نشته چې پلانکي وخت کې یا سهار یا ماښام، هر وخت کې کولی شي. خو البته بهترین وخت هغه د تهجد وي. تهجد ټایم کې الله تعالی لومبي اسمان مبارک ته راځي، د خپل شان مطابق اواز کوي، نداګانې لګوي، څوک شته چاله ورکم. نو موږ دغه وخت کې الله دې معافي وکړي، د غفلت په خوب باندې وده یو. نو انشاءالله کوشش وکړئ چې تهجد ټایم کې، هغه نه هر ټایم کې کولی شئ. او داسې چارهدام وکړو، راشئ لومبی 2 رکعته مخکې صلات حاجت مونځ وکړه، یا الله خالص د حاجت دپاره دا نفل کوم، الله تې رانه قبول کړي. بیا په سجده باندې سر ولګوه، او 15 منټه د ګنټې په حساب سره ټایم پیس ته وګوره،
یا ګنټه کو د سره په لاس وي هغې ته وګوره فکس 15 منټه دا وظیفه په سجده کې وکړه یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم او خپل حاجت هم ورسره دوهراوه یا حی یا قیوم. چې دا سجده دې ولګوله نو بیا د رسول الله مبارک سنت ژوندي کوي بیا 15 منټه بله سجده ولګوئ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. دا سجده م ولګوله دویمه بیا درېیمه سجده 15 منټه ولګوئ 15 منټه پرې راغله. یو خو به د رسول الله مبارک عمل هم ژوندی شي چې هغه د جنگ بدر په موقع باندې یعنی علی رضی الله خواله راغلی و او دغه 3 وارې رسول الله مبارک په سجده باندې لیدلی نو تاسو هم 3 سجدې به وکئ. هغوی پته چې څو سجدې کړې وې یوه سجده به یې کړې وه خو د علي رضی الله تعالی د قول مطابق چې په سجده باندې پروت نو د هغې قول مطابق تاسو 3 سجدې وکئ. صحیح شوه. او یا حی یا قیوم ورد پکې کوئ په ژړا فریاد سره الله تا نه غواړم الله ته حاجت روی الله ته مشکل کشی الله بل در مې نشته الله بل اله زما نشته الله بل زما څوک شته دی نه الله چېرته لاړ شم الله ټول درونه ټول دروازې په ما بندې دي الله ټول چاته چې ته لاس ونیسم الله تندی ترې وکړي الله شا راته راوګرځوي الله مخ رانه واړوي الله ستا در لوی دی الله ستا خزانې پراخه دي ډکې دي الله تا نه غواړم ته راله بس راکړي الله بس ته مې خالي لاسونه مه بوځي الله دا سجده او دا وظیفه زما د زندګۍ دپاره یو بهترینه نمونه وګرځي زما د زندګۍ د حاجات پې الله تعالی پوره کړي کوم حاجت دپاره چې انشاءالله تاسو کوئ انشاءالله محترمو یقین سره یو کوئ الله جل شانه بس تاسو حاجتونه پوره کوي مشکلات هم اسانوي موږ هم په دعاګانو کې یاد ساتئ موږ به تاسو ته ډېرې دعاګانې کوو چې الله تعالی دې ستاسو حاجتونه پوره کړي رښتې دي الله تعالی د بعض زنانه دي کمنټ کوي رښتې الله تعالی دې ورته ښکلي بهترین عالمان نیکان رښتې ورکړي ولکانو ته دې هم الله تعالی خوبصورته باصیرته نیکوکاره دینداره جنکۍ ورکړي او د چا څه